الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل بشكا دا قرآن چدي واقع شوي دا بني إسرائيلهم أكثر الذي هم فيه يختلفون چې اکثر د دې اغینه پدې کې اختلاف کوونکي دي وإنه لعلى هدى ورحمة للمؤمنين بشکا دا لارخون کې دی دا رحمت دی خو د پاره د مؤمنانو ان ربك يقضي بينهم بحكمه بشکا ستارب فیصله کوي په ما بین د خلکو کې په خپل حکم سره وهو العزيز الحكيم غزور ور دی او حکمت والا دی وتوكل على الله فس اعتماد ساته په الله انك على الحق المبين بشك الله حق دي او ظاهر دي انك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء حضور تا اورول نشکولي مړوتا او نه کڼوتا اذا ولوا مدبرين کله چې اغي شاګي او روان شي وما انت بهذه العمي او نتنار خول شړونتا عن ضلالتهم چې گمراهي ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تا اورول کول شي خو هغه چاته چې زمونږ په احکاماتو یې یقیني فهم مسلمون اغي غاړګ دي واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض کله چې واقع شي هغه وخت د قیامت کله چې نږدې شي وخت د قیامت راو به باسو مونږه یو عجیب الحلقات یو ناشنا زناور د ځمکې نه تکلمهم چې خبرې به کوي ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون خدا خلق زمونږ په نخو باندې یقین نه کوي الله په کوئی پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په دې مکه کې او په مدینه کې چې په مکه کې تا کوم مشرکان دي او په مدینه کې تا سره کوم يهود او نصارا نو دا يهود او نصارا چې دي ته هم د دې قران واقعات راغلي دي ان هاذا القران يقص على بني اسرائيل د دې قران دا واقعات ته واقع شوي دي په بني اسرائيل باندې هم يقص دا موږ بیان کړی دي بني اسرائيل دا د دې په تورات او په انجیل کې خدا واضحه تور باندې راغلي دي چې په اخره زمانه کې به پیغمبر راځي په دې وجبانه د دې عیسایانو پیغمبر حضرت عیسی علیه السلام خبره الله قبول کړی ده چې په اخره زمانه کې به راځي او د محمد صلی الله علیه وسلم امتی وي دې ته خدا واضحه او ظاهره خبره ده نو څنګه دې د دین انکار کوي څنګه دې دا قران نه مني او څنګه دې د دې قران په نحو او په ثبوتونو کې شک او شبهه ظاهري اکثر الذي هم فيه يختلفون ته بیا ویني چې اکثر پکې اختلاف کوونکي دي کاغه د نجران عیسایان دي او کاغه د شام او د یمن يهوديان دي دا ټول چې دي په دې کې اختلاف کوي او یوازې اختلاف نه کوي بلکې دشمنی کوي او دشمنی دا ده چې دی د مکی مشرکانو ته قسم طریقې خي د پیغمبر علیه السلام د تنګولو د مسلمانانو د تنګولو چې کله دا مشرکان دی لراشي او د دین ته پوسو کی چې تاسو د قران مبارک څخه خیال دی وته دا هغه قران نه دی او دا هغه پیغمبر نه دی اوس یو عالم دی یعنی مثلا زه شوم چې تاسو په نظر کې زما سره ګډه پوهه ده او تاسو مان د یو مسلې ته پوسو کې حضرت ابن نه مسله ده سره نو قبل کس تاسو باندې سرن غری کی تاسو مې نه مو ته فل سجده سي دي ناغي خوې منګه خو اغي ته بدی امیان وي ان پړه به وته وي زکه چې اغي ته د کتاب علم نو اغي ته کتاب راغلو مشرکانو د مکی ته په دی وجبانی اغي ته با چې کله دی وې چې بای دا هغه نه دی دا هغه پیغمبر نه دی وی ګور دی ته کتاب راغله دی او دی وی چې دا هغه نه دی الله وی پیغمبر علیه السلام دی په دی وجه نه وي چې زمونږ نه د پیغمبرانو او زمونږ نه د رسالت هغه رتبه زی دی په دی وجه وي زمونږ د لنګر کار خرابېږي دی وی زمونږ عزت ختمېږي لکه څنګه چې ما تاسو ته بار د ابو جهل خبره کړې وه چې ابو جهل ته ښځې وی تا خو په خپله باندې ویلو چې په دومره سخت وخت کې
چې شپه ده تیاره ده طوفان دی او څوک راشي او زما نه څه وغواړي نو زه به یې منم. نو ولې دې ونه منله؟ هغې ورته وایي تا ته څه پته راغله؟ وایي دا خو محمد راغلی و ما ته وایي چې د کرسۍ نه کوز شه زه پې کښېنم. تا باندې ایمان راوړل خو داسې دي لکه د کرسۍ نه کوزېدل. او دغه خبره موسی علیه السلام ته فرعون کړې وه. فرعون ورته وایي لنډې اوږدې راته مه کوه خو بس صفا خبره راته وکړه چې دا خپل خدایي او دا خپله کرسۍ دې راته پرېږده. په تا ایمان راوړل خو داسې دي چې زه ستا پیروکار شم نو خو ته زما مشر شوې نو بیا خو ستا عزت په ما باندې واجب شو. د الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام ان هذا القرآن یقص علی بني اسرائیل د دې قرآن دا واقعات دا په بني اسرائیلو باندې ذکر دي چې یهود و نصواره دي خو اکثر الذي هم فيه یختلفون اکثر پکې اختلاف ولې کوي ځکه چې دی وایي که موږ دې ومنو نو خو به موږ په مسلمانانو کې شمار شو نو زمونږ په خپله باندې چې د میا مولا هغه کومه رتبه هغه ختمیږي. بیا به دا خلک زمونږ نه تپوس نه کوي چې دا صحیح دي که غلط دی. بیا به دا خلک موږ له ډالۍ او شکرانې نه راوړي چې بھائی موږ ته طریقه وښیې آیا چې کوم دی نو موږ په کومه طریقه باندې دا مسلمانانو ته تکلیف ورسو او پیغمبر ته تکلیف ورسو نو زمونږ ویل یو ختمیږي زمونږ اهمیت ختمیږي په دې وجه باندې دي مخالفت کوي. وانه لهدن دا قرآن واضحه هدایت دی. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام چې څومره څیزونه ما د هدایت او د لارښوونې دپاره رالیږلي د قرآن نه اوچت پکې هم نشته. دا قرآن هغه اصل او هغه له ټولو نه اعلی کتاب دی چې په دې کې هغه هدایت او سمه لاره ده د هر چا دپاره ورحمتا او مهرباني ده رحم دی وللمؤمنین دپاره د هغه چا چې هغه یقین کوي. یو سړی ستا په خبره اعتماد کوي نو ستا د خبرې نه به فایده والي نو چې هغه د ذهن نه د کور نه دا ذهن تیار راوړي چې بایي د خبره زه منم نه نو که ته ورته شل دلایل ورکړې هغه ته هېڅ فایده نه میلاویږي. ان ربک یقضي بینهم بحکمه الله به فیصله وکړي په مابین د دې کې په خپل حکم سره کله په ورځ د قیامت باندې. الله پاک دې له یو مهلت ورکړی دی. الله وی دنیا کې چې څه کوئ نو هغه وکړئ تاسو زما د ګو نه وتې نه شئ. وهو العزیز الحکیم الله زورور دی او حکمت والا دی. فتوکل علی الله پس توکل وکړئ په الله باندې په الله اعتماد وکړئ. الله چې درته کومه خبره کوي هغه خبره واورئ. انک علی الحق المبین حق المبین بېشکه الله پاک هغه حق دی او واضح حق دی. انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اذا ولوا مدبرین. ان شاء الله په دې باندې به پوره بس سوره روم را روان دي نو په سوره روم کې به پس ما الموتى باندې پوره خبره وکړو. خو دلته کې به موږ صرف دا خبره وکړو دلته کې د دې آیات نه مقصد دا دی چې پیغمبر علیهم السلام لکه څنګه چې مړي د اورېدو نه فایده نشي اخیستی لکه څنګه چې مړي د اورېدو نه فایده نشي اخیستی ستا خبره اوري خو فایده دې نشي اخیستی دقه شانتې دا کافران دي چې دي ستا خبرې خو اوري خو دې نه فایده نشي اخیستی. نو هغه څوک چې د یو څیز نه فایده نشي اخیستی د هغه مثال په شان د مړو دی. په دې وجه الله پاک ورته ووایي انک لا تسمع الموتى حضور ته مړو ته خبره نشي رسولی د دې کفارو زړونه مړه دي دی حق اوري نه دا حق د دې زړه ته کوزیږي نه. ولا تسمع الصم الدعاء نه کاڼو ته اورولی شي او دی د حق د اورېدو نه کاڼه دي دی حق خبره اوري نه. اذا ولوا مدبرین چې کله شاکي چې کله اورېدل نه غواړي یو خو پکې طاقت نشته ځکه چې طلب نه کوي نو الله ولا توفیق نه ورکوي او بل دې ستا خبره اورېدل نه غواړي. یو سړی دی ته ورته خبره کول غواړي خو هغه تا ته غوږ نه ږدي د هغه ذهن بل ځای ګرځي نو هغه به څنګه ته پوهې الله وایي دي د پوهې قابلان نه دي. وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم او بل پیغمبر علیهم السلام نه یې ته بهادي العمي عن ضلالتهم چې ته لار وښې هغه ړندو ته چې هغه بېلاري شوي دي. چا بېلاري کړي دي؟ خپل جهل بېلاري کړي دي خپل بې علمۍ بېلاري کړي دي. دا کوم یو ړوند دی چې ځان یې ړوند کړی دی دا هغه اصلي ړوند نه دی چې د سترګو نظر یې نشته نه د موږ وایو سترګې پټې کړئ. یو کس چې غلط کار وکړي یا د چا خبر نه وي موږ وایو مړه دا پټ سترګې دی سترګې پټې کړئ. نو یو سړی به تا باندې سترګې پټې کړي نو د هغه سترګې غړول هغه بیا ګران کاري. الله پاک وایي پیغمبر علیهم السلام د ده سترګې غړول هغه ګران کار په دی دی چې د سترګې په زوره پټې کړي دي دی کافر دی پوهېږي ده ته هر څه پته را
دې حقیقت مني لکه څنګه چې ابو طالب صاحب به وي چې وروارز ما ته ښه پته راته حق پیغمبري زما په دې کې 19-20 شک نشته زه به تا سره په هره موقع باندې ولاړ یم خو که چېرې زه تا منم کلمه وام نو دا زما د غیرت خلاف ده بیا به دا کافران راځي او دی به زما قبر په کاڼو باندې ولي چې وګوره به دا د پلار نیکو په دین باندې ننګ ونه کو نو الله به وایي پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا ضروري نه ده چې چا سره ستا مینې هغه دې به سمه لار شي دا خو زما کار دی الله به وایي پیغمبر علیهم الصلاة والسلام وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم تو ړندو ته لار نشي خولی چې هغه بېلارې شوي دي هغې سترګې پټې کړي دي مونږ ته به په دې ځای کې په ترجمه کې خپل استادانو وي وایي بېردي مثال داسې دی لکه چې یو امام خپلو مقتدیانو ته لګیا وي بار بار ورته وایي د آخرت دپاره تیاري وکړي د آخرت غم وکړي آخرت کې هم ستاسو د محنت ضرورت دی آخرت کې به راته هم هغه څیز میلاویږي چې د عربی مقوله ده وي تدینو تدانو چې څه کرې هغه برې وي نو چې ته دلته کې ښه کرې نو ښه برې وي او چې ښه نه کرې بد کرې نو بد برې وي چې تا یو ځلې داسې نه دي شوي چې تا غنم کرلی دي او د هغې پسې جوار راختلي دي خو چې څه کرې نو هغه به ریبې او هغه به راخېږي نو تا چې یو بچی یو پلار یو بچی دوره لوی کو چې ولې واده وکړو بس د هغه حق پوره شو د والدینو چې څومره حقوق دي دوره د والدینو باندې د دې بچو حق نه دي د والدینو حق ته سیوا په دې دی چې هغه د وړوکوالي نه تربیت کړی دی او د بچي حق پیدا دی چې یو خو له ښکلي نوم کېښودو نو که مونږ ورته شل پیرې وایو یاره نومونه هغه د صحابي کې ده هغه د پیغمبرانو کې ده یا هغه ماندار کې ده هغې بیا هم د اکټرانو کې لاړیانو په نومونو پسې دي او په نوم کې اثر وي نو چې د چا نوم ولګېږي یا په هغه پسې روان شي که زنانۍ ماشوماني هلکه د صحابیاتو نوم ولکېده دا در باندې حق دی چې ښکلي نوم ولکېدی ماندار نوم ولکېده نه هغه به د ډمې نوم ګوري او د ډمې نوم به ولږدي نو بدله د هغې نه هغه جوړه شي نو هغې په دې سترګې پټېږي چې لکه داسې ګران کار خو نه دی ستا باندې حق دی حق والا پوره کا بل دا در باندې حق دی چې ته ښه تربیت وکړه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي یو مسلمان د خپلو دوو لوڼو تربیت ښه وکړو یعنې قرآن یې ورته وښو بس دا د هغه د جنت ټکټ دی دا کافي ده دا دوه یې ولې ووایي چې څومره ډېري دومره د لپاره رحمت دی دا نه ګڼي چې یو له تربیت وکړو په یو باندې نه میلاویږي نه دا دوه ځکه ووایي چې په لوڼو تنګېږې ما درېیم واده دې وله وکړو بس چې واده دې وله کله وکړو بس کیسه برابر شوه بیا تا باندې د هغه نور حق پاتې نه شو واده به ورته هغه وخت کې چې ته په خپله باندې د دې خبرې قابلې چې ته د هغه واده کولی شي که نه چې لوی دی کو بس تا حقوق پوره شو اوس د ځان له ګټي او ځان له دې سټي نه مونږ به تر څو پورې چې به مونږ کې سایي مونږ به هغه له پردې پولي وهو پردي حقونه به ولهو د پلار بلګي د خور حق والی د لور حق والی پردي ګاونډي حق والی او د زوی له به یې راجمع کوي او د زوی بیا څه کاري اخیری خبر راته کومه د زوی دا کاري چې مونږ ته به زمونږ استاد یو خبره کوله وی یو پیره جنازې له تلي د دې عالمانو دا عادت چې کله دي ته دا خلک داسې اوده شي که نه او بیا عالمانو ته دا طالبان اوده شي نو هغوی ورته یو داسې خبره وکړي چې راویښېږي دی یو ځای ته جنازې له تلي نو وی جنازه لیټ شوه وی 10 منټه پې وړې د بابا یې لامبولو له بوتلو او خلکو ورته چغې والې او هغوی به ورته بابا کې کار پاتې رهی نو هغوی به وایي چې بابا کې کار پاتې رهی نو بس صحیح ده وی په دې طریقه باندې 20 منټه تیر شو هغوی وایي چې بابا کې کار پاتې رهی 20 منټه پسې بابا راواغسته بس وروړو نو ما د هغه کسانو نه تپوس وکړو ګوره شرعي مسله دا ده چې کله ته پلار دی وفات شو نو پتا کې دا اهلیت چې ته د پلار په خپل غلام دی او چې کله زوی وفات شو نو په پلار کې دا اهلیت چې زوی په خپل غلام وي شرع داسې ولي وي ځکه چې دا مرګ ډېر سخت دی نو په ده باندې به داسې پوزیشن که راغی
چې هغه بار د وینا نه دی او که بار چا ووي او دی پې وروستو بیا کچه کېږي نو ښه دا ده چې دی په خپله وویني نو دی به په ځان پرده راواچي پردی سړی په ده باندې پرده نه اچي مونږ خو وایو بس شکر دی اوس خلک ډېر زیات ښه شو پخوا خو به یې وي بس د دې لپاره د پلانکې کاکارې به دی بې لمبئ پلانکې به یې هغه بې لمبئ نو هغه وی ما د ماما د زوی نه وله تپوس وکړو چې هغه ورسره تختې سره ولاړو چې دا بابا کې څه کار و نو هغه وی چې د بابا 3 غاښونه د سرو بابا مونږ ولامبو کیسه ټوله ختمه شوه خو د یو زوی ورته وی چې داجي دا غاښونه خو د سرو اوبې وله ورکړي دي نو دی به په قبر کې به دی څه کوي او دا خو هسې مولان وایي دا اضافي څیز دی دا ترې وباسئ دا دې لرې کړه دی به په دې څه کوي زموږ به په کار راشي یعنې په هغه دنیا کې چې وله څه کړي څه ناکردې وله کړي ځان یې دوزخ ورته تړلي هغه لا پرېږدوه بیا هغه غاښونه هم سود نی نو هغه فکس لګولي هغه جدا جامه نه وي فکس یې لګولي نو هغې ته نه په لاس باندې وویست نو بابا کې دکه کار نور څه کار پکې نو او بابا دلته کې څه کوي بابا نه چې کوم دی نو هغه د لور حق ورکوي نه د خور حق ورکوي نه د رور حق ورکوي نه نور حقونه مني او تر څو احساني خدلي تر هغې پورې ولا حرام او حلالې نه ګوري خو راجمع کوي ولا او هغه ورته بیا په اخره کې دا عمل کوي او بیا هم دې څه کوي وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم که مونږ ته شل پیرې وایو نو هغه سترګې پټې کړي هغه دا مني نه تر اخره پورې هغه د بچو دپاره سوچ کوي او د ځان دپاره د آخرت سوچ نه کوي او هغه بچی یې چې وایي چې د هغې نه بیا تپوس وکړي نو هغې وایي پسې موږ احساس ځکه ونه کوو چې د دغو دنیا سره د دو سره مال سره دومره مینه وه نو په خپل ژوند یې نه لګو نو اوس به دې په قبر کې خفه شي په دې وجه مور پسې ونه لګو نو زما معزینو دې کې اصل خبره دا ده چې الله پاک وایي چې یو سړی ړوند شي نو هغه ته الله پاک ړوند ولې ویلی دی هغه په خپله فایده نه پوهېږي چې کله بس تا زوی له واده وکړو اوس ځان له څه وکړه او بیا خاص کر هغه کس چې هغه لکه زما په شان د 50 پیټۍ ته ور رواني یا 60 ته رسېدلي نو هغه خو بس بیا دنیا پرې ښودل پکار دي دومره دنیا ګټل پکار دي ځان له پکې د آخرت دپاره څه وکړي بیا دې بچو ته هر څه ورسپارل غواړي ځکه چې دا بچي بیا د په قبر کې نه پکارېږي الله پاک وایي وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم پیغمبر علیهم الصلاة والسلام تړندو ته لار نشي ښولی چې هغه جاهلي چې هغه لار زده کول نه غواړي ان تسمعو ته اورول کولی شي الا من یؤمن بآیاتنا خو چې هغه یقین کوي زموږ په احکاماتو باندې فهم مسلمون نو دکه مسلمان دی د مسلمان تعریف او تعارف الله څنګه وکړو چې هغه ما سره شرک نه کوي هغه ما سره نازولی او ذموار نه ګڼي بس دکه مسلمان دی دی لنډه مسله شوه واذا وقع القول عليهم اخرجنا لهم دابة من الارض تکلمهم چې کله د قیامت وخت رانږدې شي نو د ځمکې نه به یو ځناور روځي چې هغه به خبرې کوي فصیح خبرې به کوي زموږ په شانتې ان الناس كانوا بآیاتنا لا یوقنون بیا هم دا خلک زمونږ په احکاماتو باندې یقین نه کوي په دې کې ګرچې ګڼ روایات دي څوک وایي سترګې به یې د خنزیر په شان دي غوږونه به یې د خر په شان دي سر به یې دا د اتي په شان دي او سټ به یې د زرافې په شان دي اوږه دي او مخکنۍ خپې به یې د پیشو په شان دي او وروستنۍ خپې به یې د غویي په شان دي او ملا به یې چې کوم دی نو هغه د شادو په شان دي او داسې به یې داسې به یې داسې به یې خو په دې کې صحیح قول نشته دغه خبرې چې دي ټول دا د یهودیانو نه مشهورې خبرې دي حدیث کې قرآن کې خو په بالکل بس صرف دا خبر راغلی ده او حدیث کې د دې خبرې وضاحت نشته چې د هغه سترګې به داسې او د هغه خوله به داسې او د هغه غوږونه به داسې او د هغه خپې به داسې او داسې به یې داسې به صرف الله پاک وایي عجیب الحلقات به یي ناشنا به یي یو ناشنا ځناور به یو ناشنا والی به ولي یو خو به فصیح خبرې کوي بل هغه سره به د موسی علیهم السلام کونټې او ورسره به د سلیمان علیهم السلام مهر نو کونټې به هغه د هر یو کافر تندي ته رسي او هغه به د میاشتې سفر هغه په ورځ کې او د ورځې دغه چې کوم دی د کال سفر هغه به په میاشت کې کوي او په 40 دن کې به دا ټوله دنیا ګوري یو قولداري او یو قولداري نه په 10 ورځې کې به ټوله دنیا ګوري دا ټوله دنیا به چې کوم دی نه هغه چې کم ځای کې کافري ادا به کله روزي کله چې نور د قبلې نه روخیږي د توبې دروازه بند شي نو چې کافر ته به کونټې رسي بس هغه ته به چې کوم دی نه په هغه باندې به په تندي باندې مهر لګي کافر
او مسلمان ته د سليمان عليه السلام مهر لګي باندې ویلي کلی ښکارا مسلمان بس د کافر او د مسلمان به هغه وخت کې ښکارا فرق کیږي پاغي باندې با مهر ولګي بیا به کم دیر چا توبه نه قبليږي الله با کوئی خلق سره واضحه خبرې کوي د کم ځای نه بروزي په دې کې اختلاف دی بعضی وی د صفا غونډه نه بروزي او بعضی وی نه د دریاب نه بروزي خو الله پاک وی راضي با دا زناور برازي دی به کم دینو د ټولي دنیا نه چکر لګي ار یو انسان ته بزان رسي او دی به اغي د په فصیح او په بلیغ زبان کې لکه زمونږ په شانتي په پښتو کې چې موږ څنګه خبرې ګدا سي بوته وي اوس د مهلت ټیم ختم دی اوس چې څوک په کم دین یې په اک دین باندې بمره او په اک دین باندې به د قیامت پر ورځ باندې را پاسه الله پاک خو بیا هم دا خلک دی زمونږه په داسې ښکارا نه خو باندې یقین نه کوي کم خلک پې نه کوي کافر پې نه کوي بسم الله الرحمن الرحیم ان هذا القرآن يقص على بني اسرائيل بشکر دی قرآن وضاحت کړی دی موږ بني اسرائیل ته داغي په کتابونو کې اکثر الذي هم فيه يختلفون خو اکثر د اغي نبيهم اختلاف کوونکي دي وانه لهدى ورحمه للمؤمنين بشکر دا قرآن لار خون کې دی او رحمت ته خود پاره د یقین کوونکو ان ربك يقضي بينهم بحكمه بشکر الله بس فیصله کوي په ما بین د مخلوق کې په خپل حکم سره د حق او د ناحق وهو العزيز العليم الله زورور دی او پوهه دی فتوکل علی الله فاستوکلوا کې په خاص الله باندې انک علی الحق المبین بشک الله حق دی واضح دی ظاهر دی انک لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء بشک ته اورول نشکول مړو او نه ته اورول کول شکانو ته د بلنی اذا ولوا مدبرین کله چې ویشا کی روان شي وما انت بهذه العمي او لار نشخو لړون ته عن ضلالتهم شي جاهلی ان تسمع الا من يؤمن بآياتنا تاور والكل شو پاغه چاچی یقین کی زمون په احکامات به هم مسلمون پس دک تابعدار دی و اذا وقع القول عليهم هر کلا چې د قیامت خبره فاینل شي اخرجنا لهم دابه من الارض منغ بر وباسو یو عجیبا مخلوق د زمکینا تکلمهم چې خبرې بکې د خلکو سره ان الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون خو خلق بیا هم زمون په احکامات باندې یقین نه کوي